د پخوا زمانې قصه ده. په یو کلي کې یو هلک چې د هغه نوم ارشد و د خپلې بوډۍ مور سره په یو کور کې اوسېده. د ارشد سره یو دوه غواګانې وې. د هغې نه به یې پی ویستل، هغه به یې خرڅول او په هغې به دوی ګزاره کوله. دوی سره خوا کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم جهانګیر و او د ښځې نوم امینه و. جهانګیر مالدار و، ځمکه یې هم وه، خو بیا هم ډېر لالچي او دوکهباز و. یاله د ارشد ته سبا مالداره نه شي. زه خو یم چې د دوه غواګانو نه خلاص کړم، نو بیا به ښه غالب شي، بیا به راځي او ما سره به نوکري کوي. یالکه د ارشد نه به دواړه غواګانې پټې کړې، دواړه به لاړ شي خرڅ پرې کړې، د یو پیسې به تاسو واخلئ او د یو به ما اعلانه کړې. پېږ ته که نه؟ او دغسې د شپې جهانګیر خپل دوه کسان ولیږي او د ارشد نه هغه غوا پټه کړي. ارشد چې سحر راپاسي او غواګانې یې نه وي نو ډېر پریشانه شي. یا مورې چا رانه شپې غلا کړې ده، دوانه غواګانې نشته چا بوتلې دي. داسې ویوه چې زه خو یم چا پټې کړې نه وي، ته بهر وګوره کیدای شي چېرته باروتي. یالکه چې د خیال خودي که نه، وختي داسې خفه ګرځې، څه جن شوی دی؟ یاره جهانګیره خپلو غواګانو پسې ګرځم، بېګا مې غواګانې روکې شوي دي. نه ماله زه خو یم چا به پټې کړې نه وي، دلته بار به د تیوې کوله میلو به شي. او که نه الله دې وکړي چې میلو شي، زه ورځم ګورم که پیدا شوې نو. زه به چې اوس ورپسې ګرځه، دعوې نه ما خلاص کړې، اوس به ته په خپله ما سره نوکري کې. او دغسې ارشد په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځي، خو غواګانې میلو نه شي. د کلي سره خوا کې یو ځنګل وي. ارشد فکر وکړي چې کیدای شي غواګانې ځنګل ته تللې وي، او دغسې ارشد په غواګانو پسې ځنګل ته هم لاړ شي. یاره کلي کې میلو نه شوې او دلته هم نشته، بس زما په خیال چې چا رانه پټې کړې دي. او ارشد دغه سوچونه کوي چې په دې کې اچانک یو عجیبه شان چیرې راشي. یالکه ته دلته ځنګل کې څه کې؟ سله راغلي او ولې داسې پریشانه ښکاري؟ وایې ته خو خبرې کې، دا ته څنګه چیلی یې؟ زه یو جادوګر یم، خو زه چا په دې چیلې کې بنده کړم. ما ځان سره کور ته بوځه، زما خیال ساته، زه به درله روزانه یو د سرو اشرفۍ درکوم. داسې وه چیرې؟ ته رښتیا وې؟ بیا خو دې راځه کور ته بوځم. او دغسې ارشد هغه چیلې د ځان سره کور ته روانه کړي. یا بچی ته خو غواګانو پسې تللې وې، تا خو چیلې راوسته. نه مورې دا عام چیلې نه ده، دا جادوګره چیلې ده او دا ماته په ځنګل کې میلو شوه. او بله خبره درته کوم، دې چیلې ماته وي زما خیال ساته، وی روزانه به درله د سرو اشرفۍ درکوم. دا ته څه وې بچي، خو زه بس پته به ولګي نو. او بیا چې کله شپه شي نو د هغه چیلې د خولې نه یوه د سرو اشرفۍ راپروزي. ارشد او مور چې یې دا وویني نو ډېر خوشحاله شي. یاله ټوله ورځ تېره شوه او ارشد مې بیا ونه لیده. سهار ورځم کولم چې څنګه چلی شو. دا وګوره که نه مورې، داسې چې دا چیلې روزانه یو اشرفۍ راکوي، دا به ځان له جمع کوو او بیا به یې خرڅې کړو او داسې به ډېر مالداره شو. ها نو دا کیسه ده. هلکه جهانګیره دا خو د پیسو ماشین دی، ژر تر ژره یې ترلاسه کوه. او دغسې چې کله شپه شي نو جهانګیر غلی غوندې پاسي، د ارشد د کور ته لاړ شي او د هغه نه هغه جادو والا چیلې راپټه کړي. خو کله چې جهانګیر چیلې کور ته راولي نو د هغه ښځه هم پاڅېدلې وي. یې سړیه ته چېرته وو؟ دا چیلې کوم ځای وه؟ زما په خیال چې اوس یې د چیلو غلا ته هم لاس واچوو. غله یا ښځې خبره خو وده که نه، دا یو عام چیلې نه ده، دا جادو والا چیلې ده. داسې وی دا جادو والا چیلې ده، د دې څه مطلب دی؟ زه پوه نه شوم. ګوره ښځې، دا چیلې چې ده که نه، دا روزانه د سرو زرو اشرفۍ اچوي او داسې به ډېر مالداره شو. داسې وی سړیه د سرو اشرفۍ، بس یو اشرفۍ به ستا وي او یو زما. سهار چې ارشد د پاسي او چیلې نه وي نو ډېر پریشانه شي. یا مورې چیلې څه شوه؟ چیلې خو نشته. بچی بیګا خو دلته ناسته وه. او که نه مورې دې ځای کې ناسته وه که نه، ولکه زه ګورم څه شوه. او دغسې ارشد په چیلې پسې ښه وګرځي خو چیلې پیدا نه شي. دغسې یو څو ورځې تېرې شي
جهانګیر او ښځې اوس یو څو اشرفۍ جمع کړي وي. یاله ښځې تاسو خو به ډېر وخت واخلي. زه یم چې دا چیلې لاله کو په یو ځل به ټولې شرفۍ راوباسو. یا سړیه داسې وی اسیره د دې شته نه ورسره خلاص شو. نه مالې سم نشته به زه یې لالوم او ته صرف تماشه کوه. خو کله چې دوی هغه چیلې الاله کی نو د هغې نه یو جادوګره ښځه راوځي. ستاسو ډېره مننه چې زه مزاده کړم. زه په دې چیلې کې بنده شوي وم. اوس ازاده شوم. اوس درنه لاړم. او دغسې هغه جادوګره هم غیبه شي، هغه چیلې او د هغوی هغه د سرو اشرفۍ هم غیبې شي. بل طرف ته ارشد هم ډېر پریشانه وي. اوس هم په کلي کې د چیلې په تکل کې ګرځي. یا بچی زه ډېر زیات پریشان یم. زما لږ به دد وکړه. دا واله بابا دا یو اشرفۍ را سره ده دا ستا شوه. الله دې کامیاب که بچی. الله دې سره ښه وکړه. خو بچی دا ته خپه او د سرو د اشرفۍ کوم ځای کې وه. او دې نه پس ارشد هغې بابا ته ټوله قصه بیان کی. بابا چې د ارشد دا خبرې ووري نو ارشد لا یو جادو والا بوټي ورکي. بچی دا یو بوټي در کوم. دا یو ډېر خاص بوټي دی. دا به وکري او چې دا ورچېدې کې پیسې کېږي. خو یو خبره یاد ساته چې کله به م د شپې د دې نه پیسې نه اخلي بیا به د نکانې جوړېږي. ارشد ډېر خوشحاله وي. هغه بوټي واخلي کور ته لاړ شي او مور ته ټوله قصه بیان کی. او د هغې نه پس ارشد هغه بوټي په خپل کور کې وکري او د هغې بوټي نه په یو څو ورځې کې یو غټه اونه جوړه شي. ارشد او د هغه مور چې په اونه کې پیسې وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. مور الله بیا زموږ مدد وکړه چې ته راته دعاګانې کې داسې به کامیاب یم. بچی زه خو همیشه تا ته دعا کوم. اوس په دې پیسو باندې ځان له یو خشته کاروبار شروع کی. او دغسې ارشد په هغه پیسو باندې په کلي کې یو غټ د غواګانو فارم کولو که. یا چې ارشد سره دا دومره پیسې کوم چې نه راغلي او دا دې ایمانداره پسو شو. خو کله چې جهانګیر د شپې د ارشد د کور ته لاړ شي او د هغوی په کور کې د پیسو اونه وویني نو په هر څه پوه شي. او بیا جهانګیر خپلې ښځې ته د پیسو د اونې ټوله قصه بیان کی. او بیا دوی دواړه د پیسو پټولو دپاره د ارشد د کور ته لاړ شي. دا وګوره که نه ښځې اوس یقین راوی او شابه پیسې تی ټولې راغونډې کا. بیا هم چې ښځې یو په یو دې راټولو. خو کله چې جهانګیر پیسې راکټ کوي نو اچانک هواګانې بدلې شي او د جهانګیر او د ښځینې کاڼې جوړ شي. سهار چې ارشد او مور یې دوی دواړه وویني نو ډېر حیران شي. دا وګوره مورې دا خو جهانګیر او ښځې دي. او که نه بچی زما په خیال چې دا هر څه موږ نه دوی په ټول. او دغسې دوی دواړو نه همیشه دپاره کاڼې جوړ شي او د خپل لالچ او د دوکې سزا ورته میلو شي.